سما پلپو کی و برکات سرو غرمو اخیست یم سوری دبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قرآن الكريم سورة البقرة العين جمع الشروع ذيك اليهود يوصوا يدرازنا شبه سؤالنا لاغي جوابنا يو سؤال داو شيمون دا قرآن نمانو تعمل ایمان لرلو سکه چې جبريل علیہ السلام دا زمون دشمن دی او دا وحی تا ته دی راوړي یو خو د بنو اسرائیل نه چې وحی پیغمبري منتقل کړه بنو اسماعیل ته د هغې جواب شو فإنه نزله على قلبك بإذن الله هغه د الله تعالی دی د الله په اذن باندې راځي دویم څوک چې د هغه دشمني الله د هغه دشمن دی بل سوال دا و چې ته سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وایي او هغه جادوګر معاذ الله د هغې جواب وشو وما کفر سلیمان دریم ته وایي چې سحر دا کفر دی او دا دې باندې خو الله ملایکه رالیږلي دا خو آسماني علم دی نو د هغې جواب وشو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر بل اعتراض دا غلا چې ته زموږ سره ضد او عناد کوې ځکه چې یو لفظ هغه صحابه وایي نو صحیح او چې موږ یې ویو نو ته بیا د هغې نه منع کوې لفظ د عناد لفظ د عناد دا استعمالېده صحابو کې بعضې داسې وو چې د هغو ذهنونه د بعضو نه پکې لږ کمزوري وو نور د ټول امت نه د هغو ذهنونه قوي وو خو خپل منځ کې تفاوت لږ لږ نو چا به پکې د نبي صلی الله علیه وسلم په بعضې خبره به یې سمجھ رانغی نو نبي صلی الله علیه وسلم ته یې زموږ پکې رعایت وکړه دا لفظ د راعینا یهودو هغې نه راعینا جوړ کړو یو باغی کی دا ده چې راعینا په دې کې ګستاخي د رسول الله یا زمونږ شپن کیا معاذ الله په دغه کې مهم د شرک او مهم چې دی هغه د ګستاخۍ نو هغه لفظ الله چې دی منع کړ او یهودو ته وایي چې ستاسو دا د ضد د وجې نه دی بلکې دا لفظ دا مهم دی شرک دی دې د وجې نه چې دی دا الله حکیم ذات دی هغه کله یو حکم راولېږي نو کله چې دی هغه بیا بدل کړي بل حکم راولېږي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا أي من ولو
موای په خبرو کې لفظ رااینا مؤمنانو نه چې هم د دې لفظ معنا وشوه تاسو هم نه وایي وقولوا وای انظرنا وګورم دا زمونږ ته پکې خیال وکړه دا لفظ راغلی واسمعوا واورئ رستم شیخ عبدالسلام رحمه الله خپل تفسیر کې لیکلي چې هغه الفاظ چې هغه مهم د شرک دي هغه منع دي لکه حدیث کې راځي ما شاء الله وشئت یو کس نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته الله څه غواړي او ته څه غواړې هغه کار کېږي چې دا حدیث صحیح ذکر کړی دی زمونږ د شاپور شیخ رحمت الله علیه هغه موږ ډېر پېرې اورېدلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل لقد جعلتني لله ندا هغه تا اوس د الله سره چې شریک جوړ کړم ما شاء الله وحده هغه چې الله غواړي یوازې هغه کېږي ادي دوی نجلې چاته داسې وایي چې دا کار دا به الله کوي او ته به کوې پښتو کې نو دا لفظ هم د شرک دی داسې نه دی ویل پکار حدیث کې هم دې نه منع راغله دا ویل غواړي چې دا به الله کوي ثم ورته ذکر ورته وایي چې بیا هغې نه وروسته الله ستاسو ځای هغه کوي وللكافرين عذاب أليم او دپاره د کافرانو عذاب دردناک دی ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نه غواړي هغه کسان چې کافران دي د اهل کتابونه وللمشرکین د مشرکانو ان ينزل علیکم دا چې نازل بشي په تاسو باندې من خیر څه خیر من ربکم د رب ستاسو نه جانب د رب ستاسو والله یختص برحمته من یشاء الله تعالی خاص کوي رحمت خپل بادشاہ پوری خوښي شي والله ذو الفضل العظیم الله خوند الفضل لوی من خیر من ربکم اغا احکام اغا خ الفاظ ما ننسخ من آیاتنا وننسها دلته بل اعتراض او سوال جواب دی او دا دی چې دا څنګه پیغمبر دی دیو خپل خبرو کې چې دی نعوذ بالله متردد دی کله یو حکم کوي کله بیا بل حکم کوي د هغې جواب الله کوي ما ننسخ من آیاتنا وننسها هغه چې بدل کوم نسو آیات او ننسها یا هېر کړو ستاسو نه او ننسها من قلوب المؤمنین نأتي بخير منها لهم ورد غنى او مثلها فمثل داغي الله حکیم ذات دی یو حکم بعد ټیم کې هغه د انسانانو سره چې خیر د هغو لپاره پیدا بعد ټیم کې ورته نقصان رسېږي نو هغه حکم عبادت کې بل وړي دې کې څه خبره ده نسخ د هغې تفصیل مفسرینو لیکلی امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې دارنګې نور تفاسیر دارنګې شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه په تفسیر کې حاصل دا دی نسخ هغه په لغت کې ازالې ته وایي تبدیل ته وایي او اصطلاح کې شریعت کې یو حکم هغه بدلول بیا آیات او حکم دواړه منسوخ کول بل حکم راوړي یا آیات باقي پرېښودل د هغې حکم او په هغې باندې عمل هغه عملي کېدل دغې ته نسخ ویلی شي متقدمینو علماو په نسبت باندې دغسې مطلقي تبدیل نه ویلی شي هغو په نسبت باندې تقریبا سره پاسه 500 آیاتونه منسوخ بیا حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه
هغه چې فوز کبیر کې تفسیر کړی دی او هغې کې چې 20 آیاتونه دي دا 20 آیاتونه چې دا د بعضو په حیث باندې متأخرینو په حیث باندې منسوخ دي او بیا په هغې کې چې هغه 15 آیاتونه پرېږدي نور توجیحات یې کوي او 15 آیاتونه شیخ د پنځپیر مشر شیخ رحمت الله علیه هغې هم داسې معنی کړي چې هغې بعضې معنا باندې د نسخ نه ایستلي ما ننسخ من الذين ننسيها كشر بدل من مسايته منسيها يعين بستانا نذكره بخير منا وذاقنا مثلها ومثل داعي ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أهدنا بغيش يقين الله تأباشي من قدرة عليه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أهدنا بغيش يقين الله تعالى له خاص داخل پر ملک السماوات باچهی دسمانون والارض دزمکی وما لكم من دون الله ومشرطا سوا الله من ولي ولا نصير نصدوس او نیم دادی وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين